السلام علیکم نئی ویډیو سره تاسو ورکړی وو امید لرم چې تاسو ټول به روزه خوشاله وئ ژوند په مزو کې به پیښور کې سخوانۍ کې د شیګانو په جومات کې د جمعې په جمع کې دماکه شي واغه دماکه کوونکي د کم ځای نه راغلي دماکه کوونکي څوک ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریک کوم زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتونه ځان خبر کړئ د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ترې نشان څخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاوي پیښور کې سخوانۍ کې د شیګانو په جومات کې په جمعې په جمع کې اول پایلینګ شوی و د هغه پایلینګ نه بعد بیا دماکه شوی و چې په هغه دماکه کې زیات خلک شهیدان شوي او ډېر زیات خلک په هسپتال کې زخمیان پراته دي ډېر په بد حالت کې دوستانو دغه دماکه کوونکي وحشي د کوم ځای نه راغلی او دغه دماکه کوونکي وحشي سره تعلق د کوم ځای حکومت وایي دا ټول به موږ ډېر ژر ګرفتار کړو خو ښکاري چې دا په یو چینچی کې راغلي په چینچی کې سفر کړی دی او 3 کسان راغلي دي 2 کسانو سپینې جامې اچولې وي یو ټولې جامې اچولې وي کوم 2 کسانو چې سپینې جامې اچولې دي د هغوی څه پته نه ده لګېدلې هغوی تښتېدلي دي او کوم چې کس چې په ټولو جامو کې راغلی هغه خپل خودکش حمله کړې ده هغه خپل ځان تباه کړی دی او ډېر زیات خلک یې ځان سره شهیدان کړي دي دوستانو د دوی اغیل د دې خودکش حملې وجه څه وه دوی اغیل داسې بار بار ورې کوي چې په دغه یو جومات باندې بار بار دماکي کوي او هر کال په دې ورځو کې دماکي کېږي او په دې ورځو کې بغیر ډېر خلک شهیدان کېږي خو دوستانو حکومت د دې مخنیوی نه کوي حکومت ته پکار دي چې د دې مخنیوی وکړي او هغه ظالمان وحشیان ګرفتار کړي کم ظالمان او وحشیانو چې په دغه جومات باندې قاتلانه حمله کړې وه دوستانو هغه دماکي والا ګرفتار کړي نو ټول به ډیټیل روزي چې دا ټولې دماکي کومې شوي دي په دغه جومات باندې دا ټولې به دوی خامخا کړې وي د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ترې نشان ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي والسلام